بیا عرض کوي احب ان اکون من المحسنین، د الله محبوبه زه دا غواړم چې زه د نیک بنده جوړ شم. نبی علیہ السلام فرمایل اعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. د الله عبادت په داسې طریقه او په داسې شان کوه چې ستا دا کیفیت وي چې زه الله وینم، او که دومره کیفیت تی نه جوړیږي نو کم از کم دا کیفیت جوړ کړه چې الله ما ویني لګیا دی چې زه څه کوم. زمونږ په عباداتو کې دا دواړه کیفیتونه نشته. عموما مونږ نه رکات ایر وي، واجب عمل رانه پاتې شي، کله کله فرض عمل هم پاتې شي، دا دویم دی او کو دریم رکات دی، دریم دی او کو څلورم رکات دی. عموما په مونځ کې مونږ ته چې مونږ نه د هفتو هیر شوي څیز وي په مونځ کې رایاد شي، دا زمونږ د مونځ حل دی. نو په دغه مونځ باندې مونږ د الله رب العزت نه امن غواړو، چین غواړو، سکون غواړو، مغفرت غواړو، خپله توبه پې قبلو. داسې زمونږ غلط فهمي غونتې ده. د عبادت کیفیت دا پکار دی چې زه الله وینم، یا کم از کم دا کیفیت پکار دی چې الله ما ویني لګیا دی.